السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره د اکسل په لوري باندې نن په اکسل کې 10 هغه فارمولې درښیم چې هغه ډېر مهمې فارمولې دي مثلا رومان عربیک ریپیټ اوډ ایون رایټ لیفت اپر لوور اور پروپر راځو د خیر سره اول دی رومان زه غواړم چې دا کم نمبرونه چې دي دا زما دا رومن عدد ته واړومه نو از اکول ټو به ولیکو دلته به ولیکو رومن ګوره ډایرکټ یې راوړي د ټیپ په بټن سره به راپورته کړي او سلیکشن به د ایریا ورکړي چې مثلا د دغه سیل چې کوم لیکل سوي دی خط دغه رومن ته واړوه نو په شفټ بټن سره به بریکټ کلوز کو انټر به ګوره دا زموږ ستاسو کوم رقم چې لیکلی دی دا به رومن عدد ته اوړي اوس داسې مې لیکه راکش کړه ګوره و رومن عدد ته واوښتې او دغه رقم اوس راځو عربیک از اکویل ټو به ولیکو زه غواړم دا رومن عدد بیا برته اوس واړومه و جنرل ته نه نو رابسو دلته به ولیکو عربي اور د دې خانې سلیکشن به ورکړو د دې سیل بریکټ به کلوز کو انټر به کو څنګه مې انټر کړي ګوره داسې به دا لیکه راکش کو ګوره 1 2 3 4 5 6 اور دغه رقم راځو د ریپیټ فارمولې ته ریپیټ فارموله زه غواړم چې دغه کوم ډاټ دی ګوره دا زه مثال 15 واره ریپیټ غواړم د دې نو از اکول ټو بدل ته راسو ولیکو دلته به ولیکو ریپیټ ګوره ریپیټ ډایرکټ یې راوي ریپټ نو رابسو د دې خانې سلیکشن به ورکو ورمې کوي بریکټ به کلوز کو انټر به کو ویټ دا یو شی نه کوي یعنی مثلا د دې مابعده کامه به ولګوي چې څنګه مې د دې ایریا د دې سیل سلیکشن واسي کامه به ولګوي یعنی څو واره ته غواړې چې دا ریپیټ سي زه غواړم 15 واره د ډاټ ریپیټ انټر به کو چې څنګه مې انټر کړي ګوره 15 واره ریپیټ دا سیلانې پسې راکش کړه ګوره 15 واره اس اس دا ډالر ساين اور دغه رقم سټار 15 واره ګوره اور دا ګوره د ګوره دلته خط دی زه ولیکئ زر تعداد مې زر ولیکئ یا مثال ولیکئ 12 تعداد مې ولیکئ غواړم چې دا 15 واره ریپیټ څنګه لیکل لاندې راکش کړه ګوره 15 واره ریپیټ 12 او راځو د خیر سره اوډ فارموله ته اوډ اور دغه رقم ایون اوډ هغه تاک نمبرونه اور ایون جفت نمبرونه اوس زه غواړم چې مثلا تاک نمبرونه په دې کې معلوم کړم ګوره په دغه کې د ایریا د سلیکشن چې مو واستي په دې ایریا کې تاک نمبرونه معلوم کړم دغه دپاره به اول د واره سلیکشن د دې ایریا واخلو د دې نمبرو رابسو کنډیشنل فارمیټینګ ته په هوم کې کنډیشنل فارمیټینګ ته اور هایلایټ سیل ته به راسو مور رولز ته به راسو پر مور رولز چې رالو بیا به دلته لاندې دا یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیل ټو فارمیټ پر دې باندې به کلیک وکړو پر دې چې مې کلیک وکړي بیا به راسو پر دې فارمیټ ویلیو ویر از فارمولا از ټرو دلته به کلیک وکړو اور از اکویل ټو به ولیکو دلته به ورکو از اوډ چې مې ولیکئ بریکټ شروع د دغه خانې سلیکشن به ورکو چې ورمې کوي ګوره دلته دا فارمولا لاک ده د F4 بټن به پریس کو 1 2 3 درې وار چې مې پریس کړه دا به ریموو سي هغه لاک ګوره سمپل جنرل ته راواوښتئ اوس راځو بیا به بریکټ کلوز کو بریکټ به کلوز کو فارمیټینګ ته به راسو پر فارمیټینګ باندې به کلیک وکړو په فارمیټینګ چې مې کلیک وکړئ را به سو فیل ته
چې کوم نمبرو د تعداد تاک وي هغه دې په دې شین کلر کې اپلای سي. دا شین کلر دې پر اپلای سي. ګوره چې کوم نمبرونه دي هغه باندې دا شین کلر اپلای سي. نو ګوره دا تاک نمبرونه دي وینې 55 45 99 23 ګوره 45 77 67 صحیح شو. اوس راځم د خیره سره جفت نمبرونه راباسم. بیا به کنډیشنل فارمیټینګ ته راسي او دغه رقم مور رول هایلایټس مور رول اور یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به راسي د ایریا دلته به ولیکئ از ایکوال ټو E1 ویټ دلته به ولیکئ is E1 چې دی ولیکئ بریکټ شروع رابسو. دلته به د دې سیل سلیکشن به ورکو F4 به پریس کو 3 ټایمز چې جنرال پوزیشن ته راسي. بیا به بریکټ کلوز کو. بریکټ چې مې کلوز کړي فارمیټینګ ته به راسو. دلته به کلر پر اپلای کو یلو کلر اوکې به کو. چې کوم نو ګوره جفت نمبرونه دي هغه به ورسره راته راوړشي. ګوره 56 70 44 12 90 80 ګوره 44 80 اوس یې هغه نمبرونه E1 نمبرونه موږ ته شو کړه. او د هغه رقم راځو د خیره سره رایټ لیفټ. اوس د لیفټ ته راځم. ګوره دلته به از ایکوال ټو ولیکم. زه غواړم لیفټ څنګه LEF نو ګوره د لیفټ دا فارمولا لاندې ډایرکټ په دا شین کلر کې درته هایلایټ سي. ټیب وواس د ټیب بټن راپورته به سي. زه ورته وایم چې مثال کوم دغه ډیل چې لیکلی دی ګوره د دې څو نمبره زه غواړم مثلا کامه به ولیکو 3 نمبره زه غواړم د لیفټ طرف نه. د لیفټ طرف 3 نمبره ما ته 3 تورې راپورته کړه. ګوره څو تورې 3 تورې راپورته کړه. بریکټ به کلوز کوم. زه غواړم چې د ټولو نمبرو 3 تورې د لیفټ طرفه څخه ماته شو کړي. انټر به کوم. ګوره DEL 3 تورې راپورته کړه. او دغه رقم داسې راکش کړه. ګوره د وګوردو څخه 3 تورې راپورته کړل. INT ګوره GET بس دې ته لیفټ وایي. او رایټ چې دی دغه رقم رایټ به بیا صرف د دې لیفټ پر ځای باندې به رایټ ولیکئ. دلته به څه ولیکئ از ایکوال ټو RIG ګوره رایټ یې ډایرکټ یې راوي. رایټ مې ولیکئ او دلته به ورته ولیکو مثلا د رایټ طرفه څخه 3 تورې غواړې 4 تورې غواړې 5 هغه به دلته تعداد ورکړې. مثلا زه غواړم 4 تورې دلته به تعداد ورکو د 4 مې ولیکئ. انټر به کړو. چې انټر مې کړي ګوره 4 تورې ډیل 4 تورې دي هغه ډایرکټ کړه 4 تورې راوړي. اوس چې څنګه زه دا فارمولا دی لاندې راکش کړم د رایټ طرف 4 تورې راوړي. ګوره 4 تورې د رایټ طرف ته راخستې دي. اور دغه رقم راځو آفر کیس ته از ایکوال ټو به ولیکو. دلته به ولیکو آفر. ګوره فارمولا خپله شو کړه. د دې خانې سلیکشن به ورکو اور بریکټ به کلوز کو. انټر به کو. چې څنګه مې انټر کړئ ګوره دا کوم زموږ ستاسو لوور کیس څخه آفر کیس ته راغلی. ګوره دا ډیل دا په لوور کیس کې لیکل شوی دی. یعنی په کوچني بیسي سره زه غواړم چې دا په غټه بیسي سره ولیکل شي. نو ګوره دا شیندلي که دی راکش کړه دلته بیا ټوله په غټه بیسي سره ولیکل شي. ګوره ټوله په غټه بیسي سره. او که چیرې ته غواړې چې مثال دا غټې بیسي دي په کوچني بیسي بدله شي په لوور کیس کې غواړې بیا از ایکوال ټو رابسو. دلته به ولیکو دلته به لوور کیس ولیکو LOW لوور کیس به ولیکو. د دې خانې سلیکشن به ورکو بریکټ کلوز انټر. ګوره اوس بیا دلته بیا چې لیکه داسې راکش کړي دلته بیا په لوور کیس کې درته راوړي. ګوره اور دغه رقم راځه د خیر سره پروپر. دا ما لیکلی دی میرویس کمپیوټر اکیډمي. ګوره دا M د کوچني BC دی C کوچني BC ده. زه غواړم چې دغه اول لفظ د دې توري
په غټه بي سي سره ولیکل شي نو دې ته به آفر فارمولا دلته یوز کې از اکوال ټو دلته به ولیکې آفر ګوره ډایرکټ هلته فارمولا موږ ته چې راوه د دې خانې سلیکشن به ورکو بریکټ کلوز انټر ګوره موږ تاسو هغه کم لفظ چې دی ګوره دا ام کښنی دی دا آی آر ډبلیو دا یو منټ دا خو موږ تاسو آفر فارمولا پر اپلای که یا زه غواړم چې یو توري غټ وي دا نور دي په کښنی بیسي سره وي مثلا ام دي په غټې بیسي سره وي سی دي په غټه سره وي ای دي په غټه سره وي هغه بیا چې دلته کوم فارمولا استعمالوي دا خو چې ټوټل ګرده په غټه بیسي کې غواړې د آفر کیس کې اور دې ته دلته به بیا ولیکې از اکوال ټو پروفر دلته به ولیکې پروفر ګوره پروفر کیس دلته به د دې ایریا سلیکشن واخلي د دې سلیکشن به ورکې اور انټر به کې بریکټ کلوز انټر څنګه مې انټر کې ګوره اول لفظ به غټ وي نور به په کښنی بیسي سره وي ګوره دا زموږ ستاسو ام اول لفظ غټ دی د سی هغې ګوره په غټې بیسي سره دی او د هغه رقم د ګوره د اکیډمي دا ای چې ده دا په کښنی بیسي سره دلته ګوره دا دی په غټې بیسي سره ولیکي یعنې زموږ ستاسو د توري اول لفظ چې دی هغه به په غټې بیسي سره وي نو دا و ګران کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړي لایک یې کړي کمنټ